هغه یو پیرو موز به نه کو نو پیران منو ښه خو صحیح پیران منو دروغو پیران نه منو هغه به موز نه کو یو ځل یو مرید یو کور ته بوتلو تاله دعوت کو هغه مرید غریب خاصې داسې ورته رسته و هغه ښځه ډېره هوښیاره وه کله الله پاک په دې ښځو کې زیات عقل الله ورکړي هغو ته سړي دومره هوښیار دی ښځې ډېرې هوښیارې هغه ښځې هوښیاره وه چې دا پیر هسې فراډي پیر دی دی موز نه کوي زما دا خاوند مرید دی خاوند مې موز نه کوي دواړه فراډیان دي دعوت یې وکړو نو هغه خاوند یې ولګېد هغه پیر صاحب یې کور ته راوست چې پیر صاحب راغی نو دې ښځې ډوډۍ موډۍ تیاره کړه ډوډۍ تیاره کړه نو آخر کې څه خواږه یې راوړه سویټ ډش یې جوړ کړی نو هغه بادام او مغز هغه یې لاندې پلیټ کې کېښوه دا خواږه یې پې د پاسه واچوه یو پلیټ کې او په دې بل پلیټ کې دا بادام او مغز یې د دې خوږو د پاسه کېږي یو کې پټ دي یو کې ښکاره دي دا کوم بادام او مغز چې ښکاره دي دا پلیټ یې خپل خاوند ته کېښوه دا پټ والا پیر صاحب ته کېښوه پیر صاحب ډېر غوسه شو ته خو ډېره ګستاخه ښځه یې بادام او مغزان دا مې خپل خاوند ته کېښوه زه پیر یم ما ته دې بغیر بادامو کیر راوړ هغې پسې یو لښته راواغسته چې دې ملاله یو لښته راپرېښوه چې خدای دې غرق کا ته وایې چې زه غټ پیر یم او زه دلته موز نه کوم په مدینه منوره کې موز کوم تا ته د دې ځای نه مدینه منوره ښکارېږي او د کیر د لاندې بادام درته نه ښکارېږي باید داسې پیران موږ نه منو